امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ټکی ډېر مشهور دی تبلیغونه ورنه نه بار بار وروي الله جل شانه چې څومره انبیا دنیا ته راغلي دي خپل بندګونه د نیکۍ د بلایۍ د شګړې طرف ته د انبیا دعوت چلولی دی د بادۍ د بدعملۍ د ګناه د معاصي د خطویې نه یې د منع کېدلې تلقین کړی دی ټولې انبیا کرام دا وظیفه وه ټولې انبیا چار دا وه قرآن شیخ الله جل شانه فرمایي ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر په توس کښو یو داسې امت وي چې خلکو ښېګړې ته رابولي ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ښي طرف ته بلنه کوي د بدې نه منع کول کوي واولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دی چې کوم خلک ښي طرف ته خلک رابولي بدې نه منع کوي قرآن شاء الله فرمایي چې دا خلک کامیاب دی او قرآن شاء بل شاء الله فرمایي دغې امر بالمعروف و نهی عن المنکر په باره کښې کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تاسو یو ښه امت یې خلک د فلاح د پوره الله پیدا کړي یې خلک ښه تربولی د بدې نه یې منع کوي او دا د انسان د بلایې صفتونه الله بیان کړي دي چې دا څومره انبیا دنیا ته راغلي دي په آخر کې حضرت محمد مصطفی راغلی دی لکه په نبیونه چې ایمان راوړل ضروري دي په محمد دا ایمان هر وړل فرض دي چې دا آخر نبی دی چې چا دا عقیده نه وي دا مسلمان نه دی چې پیغمبر خالی دا نه چې نبی دی ورسره هم دا عقیده وي چې دا آخر نبی دی خالی نبوت نه نبی کېدل نه نبی کېدل سره نبی خدای دی دا عقیده هم وي چې آخر نبی دی بل نبی نشته دا عقیده هم فرض دی چې کله د نبیونو دا سلسله ختم شوه نبیون خو هېڅ نه درېمي دا ذمهواري دا ډیوټي دا په چا عایده شوه دا په میش په توس عایده شوه امت ته د پیغمبر امت ته دا ډبټي دا ذمهواري هر پورې شوه په ویس وخت کې کیم خلک دعوت چار کوي دعوت چار دا د انبیا چار دو بشک دعوت ذمهواري دا د انبیا د وظیفینا لازمه اهمه بنیادی وظیفه دو دعوت چار چې کیم خلک کوي دا د انبیا کرام چار کوي په دا شهید شاک نشته دی دعوت چارو کوي خو په طریقه د انبیا کوي دعوت چارو اول زده کوي د انبیا د طریقه دو بیا دعوت چار د انبیا په طریقه کوي بیو میشتو د دغه آیات په مصداق شردریمی دا ګټه تو بیا میشتو سخیږي حدیث شریف شردریمی چې کیم سړی د نیکه چارې ته څوکر وبولي اعمال په وکړو لکه سړی د مثال مینځ نه کو مو دعوت ورکه دغه مینځ شریکه دته د خپل منځ پیرا ثواب ملاویږي در بسر کا نه کمیږي ځنه امو د دا عمل باندې پیرا اجر دی د ثوابونه څه کمیږي نه دا سه صدقې د زکات د مطلب د هر شي چاره دعوت می ورکا شاچر چا شریک للا اباندا تا کیم اجر ملاویږي اته ملاویږي د په دا چار باندې متحفره اجر ملاویږي او د باندا په ثوابک شهید کامیار درې مینه متبادل کوي وساړي چاته د ګناهي دعوت وچلوه څوک چارسی کا څوک نشئی کا څوک زانی کا څوک پغلی پډاکی عادتي کا څوک کریمینل جوړ کا چې دا بعد ملای سړی څومره ګناهي نه کوي ته د په ګناهي کې پیراور سره شریکه حدیث شریف صریح الفاظ دي چې چا د تو د لوسه بدعملۍ شریک کړي څوره بدعملۍ دی څوره ګناهي نه کوي د په بدعملۍ کې ته پیرا صداري علام دا وسوتی داسې چارې نه علام دا دغه عظیم ګناهي نه وسوتی علام دا دایون جوړ کو دا د انبیا کرام وظیفه دو او په صحیح طریقه سره دایون چې کیما د نبوت کیما تسلسل ارغلای دی نن ډېر خلک دعوت چلاوي
ایسا مرزایون ها دعوت چلوي ځانونه یې ملګونو جوړ کړي دي ژېړې تر میژ نه وژدي دي خطینه یې تر میژ نه وژده دي پګړې غوټې په سار دي نورې ګمراه فرقې دي باطلې فرقې دي چې په ښکارا ووینې په مو په سولمیز نه وکې پاژې راور صوفي په سوې کوې خو آ د ننه بګاړ دی هغه دین ته نقصان ورکوي دین ته هغه انتهایی مضر خلق ته مسلمون عقیدې خرابوي نن چې قادیانیون سوره ګرځي که نه داس نه ګرځي چې لانډای چپای درته ودرې چې زه قیدیاني تو کافر کوه هغې سره داسې ټکنیک داسې ټیکټس دي داسې حربې دي چې په ښکاره ډېر ښه عالم درته جوړ شي قرآن در مخشه کی حدیث در مخشه کی خود هغې ترخو لوندې اسلام ها دشمن دي د مسلمانو ها دشمن دي حالانکه دعوت چر خو هغه دعوت دی خو د ګمراهۍ دعوت دی همیشه تو الله دایون جوړ کی او هغه دایون چې کوم د نبوت په تسلسل کښې میشته حقیقتي د دعوت چار دو ملاو شوي دو چې په معیار پرې راشي الحمدلله نسخه قبیل کو سبحانك